او ابو علي ابن سینا دا یو ډېر لوی طبیب تیر شوی دی، ډېر لوی حکیم و د خپلې زمانې ابو علي ابن سینا. او د طب هغه زمانه کې چې طب یوناني به ورته وي، دا د جړی بوټي والا طب د دې ډېر لوی ماهر او الله وله ډېره لویه حافظه ورکړې وه او ډېر لوی صفات ابو علي ابن سینا کې الله پیدا کړي. د طب ډېر کتابونه عربۍ کې لیکلي دي. نو یو ځل چا ورته وی چې ابو علي ابن سینا تا خو په دا طب کې ډېره لویه او په دې فلسفه کې د ډېر لوی نوم پیدا کړ، چې ته نیکانو سره هم نیکبخته کینو که نه؟ وی ځای چې ځو. دې زمانه کې بزرګ او نیک سړی څوک دی؟ وی خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه. ځای چې لاړ شول ورله لاړ مجلس ته. نو ابو علي ابن سینا ورته وی مجلس کې ډېر نیکان خلک بزرګان او د وخت چې کوم وزیران دا هغه خلک هم مجلس کې ناستو، لویه حلقه ناسته ده خانقاه کې. ابو علي ابن سینا ورته وی چې چا ورته تعارف وکړو، دا صاحب د بادشاه خاص طبیب دی، خاص حکیم ابو علي ابن سینا تاسو له راغلی دی. وی صاحب یو شی درنه غواړم تا له راغلی، ما خو ټول عمر د طب او د جړی بوټي او د انسان خدمت وکړ، یو څیز راته وښایه چې هغه زما دپاره تریاقي تریاق. ځکه وی موږ بعد چاله داسې یو دارو ورکو چې هغه له د وجود هر اندام له فایده رسوي. نو ما له داسې یو شی ما ته وښایه چې یو ټکي وي، ډېر وخت حاضره نشته، خو چې یو ټکي وي او ما ته پې روحاني طور هر ځای ته فایده ورسي. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وی لا اله الا الله وایه، اسان شی ورته وښو او وی دا به ستا علم پاک کی، دا به یې د ګناه نه هم پاک کی، دې سره به دې په رزق کې برکت پیدا شي، دې سره به د اخر هم ښه شي، په دې به درنه الله هم راضي شي، کور کې به دې هم برکتي، د ژبې له ګناه نه به هم پې خلاصې، عمر کې به هم برکتي، علم کې به هم برکتي، د دنیا فایدې یې ورته ذکر کړې. نو ابو علي ابن سینا چې دی هغه وخندل، هغه وی چې داسې یو رکوټې غوندې ټکې او دومره ډېرې فایدې، د الله دا رکوټې نوم لا اله الا الله دا خو هر سړی وایي، او دومره ډېرې فایدې. وی صاحب یو رکوټې غوندې ټکې او په هغې کې دومره ډېرې فایدې دي، یو ټکي کې بسي. خو د بادشاه طبیب و که نه، او بادشاه سره به ګرځېده او دا فقیران خو ورته هېڅ هم نه ښکارېدل، یو ټکي کې به څه فایدې کې دونه تاثیر به وکړي، یو ټکي دومره اثر کوي. نو دا فقیران بزرګان د چا پروا نه ساتي. وی خره ته په څه پوهېږې؟ هغه ورته وی خره ته په څه پوهېږې؟ نو چې ابو علي ابن سینا ته خر لفظ ووی، بس هغه باندې خولې رالې، ځکه زه خو رسوا شوم، ما سره خو بلا نوکران د بادشاه د دربار راغلی دي او د مجلس کې هر قسمه خلک ناست دي. خولې خولې شو، خولې ته وبهېدې، رنګ یې زیړ شو چې دې بابا له څه جواب ورکړم. ده خو زه وشرمولم او دې ملا صاحب خو زه رسوا کړم او خلکو په مخ کې راته ما ته خلک سلوټونه کوي، بادشاه سره یو دی په یو زین چې په اس د هغه پروت دی، په بله زما زین پروت دی، یو دی ورسره ګرځم او ده ما ته نن خر وی چې خره ته په څه پوهېږې؟ رنګ یې بدل شو، زیړ شو او خولې ته بېږي. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وی ولې هلکه رنګ دې بدل شو او خولې د نو بېدې، رنګ دې زیړ شو؟ وی ما ته دې خر ووی، زه خو دې رسوا کړم او دې شرمولم. وی عجیبه خبره دا ده، د یو خر په ټکي تا کې دونه اثر پیدا شو، یو خر ټکي د کې دونه اثر وکړه چې رنګ یې دله زیړ کړه، خولې یې د نو بیولې او ټکې څه شی دی؟ خر. نو چې د الله نوم دې زړه ته ننوځي چې څونه تاثیر به در کې پیدا کوي. د خر د ټکي نه خو دونه اثر هلې او د الله د نوم نه به اثر نه اخلې چې لوی الله دی او د هغه نوم ته په ژبه والې. وی صاحبه د الله ستې راکړه توبه، معافي غواړم، د الله نوم کې ډېر لوی اثرات دي، خو که موږ پې سوچ وکړو او موږ پې پوه شو. مرګ انسان مني، بوډۍ هم مني او ځوان هم مني، بادشاه هم مني او غریب هم مني، هېڅوک د مرګ نه انکار نشي کولی او دا هر سړی مني چې دې دنیا ته څوک رالل یو ځل به د خامخا ځي او چې په کم لاره باندې د دنیا نه ځي هغې ته مرګ وایي. صرف دومره خبره ده چې زمونږ په مرګ باندې ایمان دی او د ډېرو خلکو په مرګ ایمان نشته، مني او ایمان نشته. اوس به ته وایې چې
مرګ یو سړی مني نو د ایمان سمانا چې ایمان پې نشته نو زمونږ دا یقین دی د مرګ ایمان دی ته وایي چې زمونږ دا یقین دی دا مقیده ده دا کلک جزم دی پورا آخري مرتبه دا یقین دی چې الله هر انسان له یو خاص وخت مقرر کړی دی او یو خاص سبب مقرر کړی دی چې هغه خاص وخت راشي الله به هغه خاص سبب روچت کی او انسان نه بساو بس یعنی زمونږ ایمان دا دی چې انسان د دنیا نه ځي دی په خپله خوښه نشي تلی دی په سبب نشي تلی دی به د الله په حکم ځي الله ولا سبب مقرری دا سبب بانه ده خو دا سبب وجلی نشي چې وجلی د الله ذات پې وجلی د الله ذات یو فیصله کړې ده هغه زمانه کې چې نه اسمانونه پیدا و نه دا ځمکه پیدا وه نه دا کائنات پیدا و هغه وخت الله ذات فیصله کړی و چې فلانکې به په فلانکي ټیم پیدا کوم چې اختیار بني دا زما خوښه ده او په فلانکي ټیم به ولې یو سبب برابروم او په هغه سبب به تې سا وباسم نه د دې اختیار شته او نه د پلار شته او نه د ډاکټر اختیار شته دې ته د مرګ عقیده او یقین او دا نور خلک څه وایي هغې وایي یاره دې ګولی مړ که دا ګولی نه دې بچ شوی نه به ومړ او دې فلانکي مرض مړ که او که دا ډاکټر له فلانکي له تللی وی نو دې به بچ شوی او دې فلانکي ځای کې مړ شو او که د دې ځای نه دی اخوا شوی وی نو نه به مړ د هغې دا خیال دی حضرت آدم علیه السلام دنیا ته لومبې راغلی د انسانانو پلار دی مرګ نه بچ نه شو ورپسې راځه حضرت نوح علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام او ډېر لوی لوی پیغمبران او ډېر لوی لوی مضبوط خانان او مضبوط د جایداد خاوندان او د بنګلو خاوندان او ډېر لوی لوی طبیبان او حکیمان لقمان حکیم چې خلکو له به علاج کو هغه هم د مرګ نه بچ نشو او ډېر لوی لوی بادشاهان حضرت سلیمان علیه السلام چې داسې بادشاهي وه چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د چا هم نه ده راغلې څنګه بادشاهي یې وه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي د الله نه یو درخواست کړی دی رب اغفر لی الله ما وبخه لومبی سوال خدا کوي رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب خدایا ما وبخه او داسې بادشاهي راکړه چې تر قیامته پورې د بل چا سره مناسب نی تر قیامته پورې داسې بادشاهي د بل چا رانشي داسې راله راکړه انک انت الوهاب او خدای تا کړته کولی شي داسې بادشاهي ما ته رابخلی شي راکولی شي راله هغه دعای قبوله شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه دعای قبوله ده وی یو دل مونځ مې کو نو یو شیطان دی هغه ما ته اوړي راوړي د مانځه نه مخکې یو شغله راوړله او ما د اور شغله مخې ته غورځوي وی ور ټوپ مې کړه په کلک مې راونیو پیرې دی پیرې کلک مې راونیوه وی ما وی چې د جومات د ستن پورې تړم چې دا مدینې دا ماشومان ور باندې لوبې کوي وی زما د رور د سلیمان علیه السلام دعا مې رایاده شوه چې رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب خدای داسې بادشاهي راکړي چې د بل چا ني د هغه په پیریانو حکومت نو که ما دیني وه نو په دې پیري زمام یو حکومت راته د هغه دعا کې لږ نقصان راته نو فرددته خاصیان مې زر وښه چخې شه په مخه دی نو داسې بادشاهي خدای ورکړې وه چې د هغې په شان بادشاهي د بل چا نه وه پیریان تابع دي قرآن شریف کې الله فرمایي زه نه ویم هوا تابع ده قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سحر نه تر غرمې پورې به د تخت د یو میاشت مزل کو او بیا د غرمې نه پس تر مازدیګره پورې د تخت بیا د یو میاشت مزل کو او تفسیر ابن کثیر لیکلی دی حافظ ابن کثیر تختم عجیبه شاهي تختو یو قالین به پې د پاسه پروتو او څومره کرسۍ به پې پرتې وې 6 لکه کرسۍ به پې پرتې وې ستا په جس کې 350-400 کرسۍ لګېدلې او چې دا غټ دو منزله جدي نو زیات نه زیات 450-500 کرسۍ دي شي او بیا څومره بلا ده 6 لکه کرسۍ به لګېدلې وې په دې قالین د پاسه په دې تخت د پاسه او دا 6 لکه کرسۍ کې لومبی به هغه خلک و چې هغه په انسانانو کې نیکان خلک او بیا به وروسته ورپسې هغه خلک و چې په پیریانو کې هغه نیکان او صالحان خلک لوی شاهي دربار دی او په هغې کې دا تخت لګېدلی دی او مرغۍ پې د پاسه ابن کثیر لیکلی دی د پاسه پې مرغۍ او دا وزر رقوي او د پاسه دي چې په دې باندې لکه د چترۍ سوري وي او هوا تابع ده رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي زینوې هوا تابع ده نو هوا یخ هم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو یخ هوا لګي
او ګرم هم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو ګرمه هوا لګي دا تخت به اوچت شي مونږ خلک چې جهاز کې اوچت شي نو شیشه کې یو خوا ګورو سیل کوو هلکه څه منظر دی او شیشه کې بل خوا ګورو چې وګورو چې دا دریاب دی او که دا غرونه دي او د سلیمان علیه السلام یو خوا بل خوا کتل نو چې به کله تخت په هوا شو نو سر به یې ښکته کو د رب العالمین شکریه به ادا کول خدای ستا شکر الله دا دومره هوا دې راله تابع کړې ده او دا به روان شو قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء حیث اصاب چې ما ولا باد تابع کړی خو داسې لکه دا اوس د هوا برپه وي تله طوفان راشي تله زول راشي او طوفان راشي نو جز غرق کي جز غلبیږي را غلبیږي بعضې وخت کې هغه کپتان د جز اعلان وکړي چې موسم خراب دی او خراب موسم کې جز تیم نشي او قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء دا باد یې داسې تابع و چې د باد کې لقړوت نو طوفان پکې نو هغه ګوله پکې نه و چې تابعیږي او نه د خراب موسم څه احتمال پکې رخاء چې کم خوا به ته او کم ځای ته بنیته نو باد د ده تابع و ښه اطمینان سره به یې هغه ځای ته رسو اوس دا خلک وایي که نه وی دا باد پخوا به خلک اوس خوا شی ختم شو اوس هم چې دا هوایي جز بره خیږي نو د هوا په زور باندې خیږي د هوا په زور دی روان دی بره هلکه دا خو بره یخني ده او کله ګرمي ده او دا تخت به څنګه په هوا ته دا د سلیمان علیه السلام معجزه ده دا به نه وی چې لکه اوس جس څنګه دي داسې به ته نه جس په اسبابو روان دی او معجزه کې اسباب نه د پیغمبر د ګوتو نه اوبه بهیږي نو هغسې نلکه خو دلته نه وی لګېدلې چې اوبه ترې روانې دي او نه شاته نه کوي شته د الله طاقت دی معجزه د پیغمبر دپاره د رب العالمین یو طاقت دی بس د الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی دا لوی تخت به په هوا تابع شوه حیوانات تابع دي ټول حیوانات ورسره خبرې کوي خبرې قرآن شریف کې الله وایي زه نه وی په لاره روان دی او په لښکر دی ورسره په ځمکه روان دی دې وخت کې لوی لښکر دی او د دنیا فوج دی یو میږی د سورې نه بار راوتې ده د میږو مشره مور کې ده هغه د خپلو میږو ته اعلان کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم دا قرآن شریف کې الله وایي لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون ای میږو شا به فوراً خپلو سورو ته ننوځئ سلیمان علیه السلام سره د خپلو لښکرو را روان دی ګورې ریز مریض هم نه کي د هغې د خپو لاندې که رالی دل بشی دا اواز سلیمان علیه السلام واورېده رښتیا ووایې موږ د میږي اواز اورو نه میږي خپل منځ کې لګیا دي خبرې کوي موږ یې اواز نه اورو دا اوازونه کوي خو موږ ته پته نه موږ یې نه اورو مرغۍ خبرې کوي موږ پرې نه پوهېږو نه اورو او که وایرو په مطلب یې نه پوهېږو میږي لګیا دي ای میږو سورو ته ننوځئ شا به فورا سلیمان علیه السلام سره د لښکرو روان دی او د پښو لاندې هم دل نه کي فتبسم ضاحکا من قولها چې سلیمان علیه السلام دا خبره واورېده مسکې شو ویې خندل مسکې شو قرآن وایي فتبسم ضاحکا مسکې شو لږې هم خندل اوهو میږی ته هم پته دا حیوانات الله خبرې دي ته پته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې وعلمنا منطق الطیر ما د مارغانو په خبرو هم پوه کړی څومره چې مارغان خبرې کوي په هغې پوه څنګه چې انسانانو کې څوک په پنجابۍ کې لګیا دی څوک په پښتو کې لګیا دی او څوک په انګریزۍ کې لګیا دی څوک په اردو کې لګیا دی دارنګې د حیواناتو کې خپل منځ کې په خبرو کې اختلافات شته لیکن په هغه ټولو سلیمان علیه السلام خدای پاک پوه کړی کوم ځای کې چې اوبه نشته اوبه نو ځان سره به یې دغه ګرځو هدهد ملا جرګک به یې ځان سره ګرځو ملا جرګک له الله دا یو پوهه ورکړې ده چې هغه یو ځای کې پته ورته لګي چې اوبه دلته څومره لاندې دي 10 ګزه لاندې دي او که 20 ګزه لاندې دي اوبه بیا خوږې دي او که ترخې دي نو ملا جرګک به یې ځان سره ګرځو دې دپاره چې ما ته د اوبه ولو یو ځای ته لاړ هلته ملا جرګک وګوری نشته نو غوسه شو د مانځه وخت اوس او دلته چې مونږ ته څه پته لګي چې اوبه څومره لاندې دي څومره ځای کوي که نه چې اوبه د هلته راوباسو ځکه پیریان او دیوان په قبضه کې دي ملا جرګک نشته قسم یې خوړه قرآن شریف کې الله وایي وی که دا ملا جرګک ماله په ګوتو راغی نو زه به یې وجنم پرېږدم یې نه لا وجنم ذبحه کوم بیا به سخته سزا وله ورکوم دې کې ملا جرګک راغی چېرته تللی اوس ګوره داسې ته ویلی چې ملا جرګک ته چې چېرته تللی خپل طوطي ته ویلی چې چېرته تللی خارو ته ویل چې سپي ته ویلې چې ته تللی وې باقاعده خبرې ورسره کوي په خبرو یې پوهېږي هغه ډېر هوښیار دا نوې ناشنا سیل او سیاحت دار چا خوښ ملا جرګک هوښیار هغه وی صاحب دلته راسره نور ملګري یو ځای شو په دې ونه ناست وم هغې وی چې دلته یو ډېر زبردست ښار دی چکر نه لګې ما وی راشه سیل به وکړم خپل آقا ته به هله ویم چې دا ښار څوک دی او کوم ځای دی لوم صاحب دا د یو کلی دی سبا ورته وایي د هغې یو بادشاه ده او هغه د بوتانو عبادت کوي ګوره څومره لوی طاقت خدای سلیمان علیه السلام له ورکړی دا ومنئ که نه په هوا کې روان دی پیریان تابع دي لیکن د غیب وایي د مو سره ګورې بیا هم نشته د ملا جرګک نه معلومات کوي چې اوبه څومره لاندې دي څومره نه دي قرآن وایي او ملا جرګک نه معلومات کوي ملا جرګک ورته وایي چې هلته کې بله بادشاه ده او هغوی د بوتانو عبادت کوي
بوتان عبادت کوي وی او ولېږه ښه یو خط تله در کوم د یو سا دا خط وغورځوه پته دې لګو چې ته رښتونې او که دروغجن یې خط یې وله مخوکه کې کېښود هغه لاړ والوته او خط یې هغه ملکې بلقیس ته په غېږ کې ورغورځو واپس راغی امې وله په غېږ کې ورغورځو هغې کې ورته سلیمان علیه السلام لیکلي وي نو سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین چې ما ته زما تابع کېږې بلا کفر و شرک به پرېږدې ایمان به راوړی خبره مې دې پورې کوله هغه پوره قصه درته نه کوم خو چې زما کوم ځای کې مقصد دی هغې له راځه چې حیوانات تابع دي خبرې ورسره کوي میږو په خبرو باندې پوهېږي خبرې ورسره کوي باقاعده خبرې اورې او پوهېږي او پیریان یې تابع دي داسې حکومت یې نن سبا یو پیری څوک نشي تابع کولی پیریان یې تابع دي او پیریان یې څنګه تابع دي داسې تابع دي قرآن شریف کې الله فرمایي په دریاب کې غوټې وی او ملغلرې او یاقوت او مرجان او دا لالونه وله راوباسي داسې تابع واصلنا له عین القطر قرآن شریف کې الله فرمایي وی تانبه او پیتل مې ورته آسان کړي قیمتي شی په هغه زمانه کې تانبه او پیتل اوس هم قیمتي شی دی اباده کې به د تانبې او د پیتلو استعمال کو په دروازو کې او په پیلرو کې او په دې نقشونګار کې به د هغې استعمال کو الله وایي داسې مې ورته آسان کړي چې د پیتلو غټ کان به او چې ګوتې به یې ورولې داسې به وبهده لکه د اوبو په شان چې تانبه او پیتل ویلې کې څونه خرچې پکې هغه چې به یو پوښ پې نارې کړی نو ویلې به شوه او چې څه به یې ترې جوړول او کومه نقشه به یې ترې جوړوله او کوم ډیزاین به یې ترې جوړول نو هغسې جوړولی شو دی بل کمال وله رب العالمین ورکړی ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه قرآن شریف وایي پیریان مې تابع کړو من يعمل بين يديه د مخکې به یې کار کو بإذن ربه د الله په حکم او چې کوم پیری به کار کې سستی کول او کار به یې نه کو نو قرآن کې الله څه وایي ومن يزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعير چې کوم پیری به د سلیمان علیه السلام خبره نه منله او کار به یې نه کو موږ به مضبوطه سزا وله ورکول الله قرآن شریف کې فرمایي نو رب العالمین د پیغمبر ټوله توجه خو څه ته دین طرف ته نو د الله په حکم یې بیت المقدس جوړل شروع کړه خپل مقصد ته رانه بیت المقدس یو ډېره ښایسته نقشه یې جوړه کړه هغه نقشه پیریانو له ورکړه پیریان کار زر کولی شي انسان په نسبت پیریان هر ځای ته رسېدي شي په یو سکند کې او په 15 منټو کې کوهستان ته هم رسېدي شي او په لږ وخت کې د کوهستان نه اعلی لرګي هم را رسولی شي او دریاب کې هم غوپوي د دریاب د ویښ نه د ملغلرې او دا جواهرات راوړلی شي کار کوي نو رب العالمین په حکم باندې د بیت المقدس یو ډېره ښایسته مدیداره نقشه جوړه کړه او پیریان یې راغونډ کړه دا نقشه والے او کار شروع کې بیت المقدس به جوړو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قرآن شریف کې الله فرمایي غټ غټ بلډینګونه به سلیمان علیه السلام د دې پیریانو جوړول او پخلی به یې وله کول نو څنګه پخلی به یې وله کول دیګونه به یې وله پخول خدا نه د مونږ د دیګ په شان دیګ قرآن شریف کوي قدور الراسیات هغه دیګ کې څوک د ځای نه لقولی نه شي غټ غټ دیګونه څوک د ځای نه نشي لقولی هغه دیګونه به یې وله پخول او جناب د دنیا دعوت به خلک به راتلل او لنګر به چلېده او شاهي دربار به نقشه یې ورکړه سلیمان علیه السلام دا بیت المقدس په دې نقشه جوړول غواړي ډېره ښه ده صاحب او ده ته رب العالمین حکم وکړه چې ته یو کوټې ته ننوځه دوی د نقشه ورکړه دوی به خپل کار کوي او ته یو کوټې ته ننوځه او زما د عبادت د اعتکاف نیت وکړه هېڅوک به تاله نه راځي ستا د رزق د ډوډۍ انتظام به زموي لکه اوس سړی جونګړې ته ننوځي چله بس څلوېښت ورځې دا بزرګان نیکان صالحان یا جومات ته ننوځي او ځان نه څادر تو کي او څلوېښت ورځې څوک دوه میاشتې څوک درې میاشتې اعتکاف یو چله وباسي خو دله خو بچي او ملګري ډوډۍ راوړي که نه هغه پیغمبر دی د الله حکم دی نه یو شیش محل ځان نه جوړ کړه مزېدار هغې کې ښه په قلار کښېنه خپل عبادت کوه او دې پیریانو ته داسې نظر کوه چې دې کار کوي او که کار نه کوي نور زما کار دی هېڅوک به نه راځي لګیا اوس خپل عبادت کوه ډوډۍ انتظام به دله زه کوم د خپلو وزیرانو نه اجازت واخېسته چې تاسو خپل محکمې هر یو وزیر چلوئ بس زما اخري وزیر او په دې اخري ورځو کې د الله په حکم زه د شیش محل ته د شیشو دې محل ته ننوتم ما سره د چا به څه کار نی زه به د خپل پروردګار عبادت کوم او د داسې ځای کې محل جوړ کړی و چې دا ما ته بیت المقدس جومات بښکاري او د جومات کار مې د پیریانو ته حواله کړه دي پیش او جوړولی پیش هر وزیر ته خپل کار حواله دی ته زراعت کوه ته د خلکو منځ کې قضا کوه انصاف قایموه ته د خپل جهادونه کوه د فلانکي وزیر د فلانکي او د فلانکي د فلانکي او فلانکي د فلانکي هر چا ته خپل کار حواله شو او بس
نور د سلطنت کار تاسو ته ما منتقل کو دغه شیش محل کې به زه خپل عبادت کوم د الله نه ستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم نو به زما الله به زما انتظام کوي او پیریانو باندې به زما نظري تکړه شی تاسو کار کوئ دا نقشه او دې مطابق به تاسو کار کوئ بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړئ لګیا دې ورته ګوري او دقسې را کونټۍ راغشتې ده دا کونټۍ او دې دقه دې خپلې زنې ته نیولې ده او د الله تعالی عبادت کوي رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی مونږ خلک به عبادت هم کوو او خپلې بیبي سره تعلقات به هم ساتو او خپلو بچو له به رزق هم ګټو او خپل غم خادي به هم کوو او د جمع مانځله به هم راځو زمونږ په شریعت کې دا رهبانیت منع دی هغې دپاره دا جایز و په هغه زمانه کې چې که ته یو کال له شپږو میاشتې رمضان له شوې او هیچا سره تعلقات نی نو تاله جیل دی لګیا دی هغه خپل عبادت رهبانیت کې کونټۍ راغشتې ده دقه زنې ته یې نیولې ده او دې پیریانو ته دقسې نیغ نیغ ګوري او د خدای ذکر وسکار کوي او پیریان لګیا یې دلادل کار کوي څوک لګیا دي خښتې راوړي دغه راوړي تیږې راوړي څوک ټایرونه راوباسي هغې باندې کار کوي او څوک تانبه او پیتل راوړي او په هغې کې لګیا دي کار کوي یو ورځ نه دوه ورځې نه په کلونو لګیا دی او خدمت کوي او هغه نقشه چې سلیمان علیه السلام ورکړی د هغې انجینرانو په مخ کې لګیا دی خپل کار روان دی او داسې ده ته ګوري چې سلیمان علیه السلام مونږ ته خیال دی که نه دی بل وایي او لکه هغه دی مونږ ته نیغ ګوري ښه ور ډبل کار کوه چې کوم پیري با خوا دې خوا ټول نورو پیریانو ته به یې وي اوچتې کړي په دې دریا کې ورله غوټۍ ورکړي ومن یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي هغې کې ځان له لکه څنګه چې دا ډوټو کې خلک وي په یو مشر دی د هغه مشرانو د پاسه نور مشران دي د هغې مشرانو د پاسه نور مشران دي ډبل کار کوي هغه افسران به تل د پیریانو داسې به کتل هلکه ګورې تکړه کار کوی ښه سلیمان هم نیغ دی خوا مونږ ته ګوري هغه سره الله څه چل کړی و د هغه نه خدای ښایستې وه دې ته ډډه والې ده او روح ته رب العالمین درکړی سات یې وتې ده خو د پیغمبر وجود دا خاوره نه خوري دا قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو راځئ په ما سلام اچوئ ستاسو سلام به زه اورم صحابه ورته وی د الله رسوله ستا وجود خو به خوري شوي نو ته به څنګه زموږ سلام اورې وی ان الله حرم على الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وی الله په ځمکه دا حرامه کړې ده چې د پیغمبر وجود دې وخوري ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري بلکې یو روایت کې داسې دي الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورهم پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمدي دي رب العالمین رزق او روزي ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تکله نو وی فرمایل وی تلم وی موسی علیه السلام مې ولید حضرت موسی علیه السلام وی یصلي فی قبره په خپل قبر کې لګیا دی او خپل لمونځ کوي خپل قبر کې لګیا دی او لمونځ کوي موسی علیه السلام مې ولید نو د پیغمبر وجود نه خورې کېږي او نه د پیغمبر وجود ته خاوره او څه نقصان رسېږي رب العالمین یې ټیم پوره که د مرګ ټیم پوره شو ساتې لاړه والوته سا لاړه او سلیمان علیه السلام دقسې لګیا یې دې زنې ته یې لرګي خپله کونټۍ لمه کړې ده او ساتې لاړه اوس ورونو تعمیر نیمګړی پاتې دی او سلیمان علیه السلام وفات شو دا د مقصد خبره دا ده رب العالمین ولې یو خاصه نیټه مقرر کړې وه که دا سلیمان علیه السلام له سا نه وې وتې او دې جمدې بیت المقدس خو لا تیار نه دی عقل څه وایي عقل خدا وایي چې دې جمدې وې او دې بار هم راوتې د چکر هم لګولې چې یو سړی د لرې دی نه په دوربین کې ګوري یو شي ته یا یو سړی په شیشه کې یا په کیمره کې یو شي ته ګوري او یو سړی راشي او مخامخ په چکر لګي دواړو کې فرق شته که نشته عقل څه وایي عقل وایي چې الله دومره صبر خو به دې ورته کړی چې دا بیت المقدس خو جوړ شوی الله دومره صبر به دې ورته کړی وی چې د بیت المقدس خو جوړېږي د عبادت دپاره چې یو مونځ به د جمع پکې کړی وی یو سړی چې کور جوړوي مقصد یې پکې سي چې زه په دې کور کې اوسمه یو سړی جومات جوړوي او شورو پې وکړي او په دا میانځ کې پکې مړ شو خلک څه وایي اوهو دې غریب په ډېر په مینه جومات روان کړی یاره چې دونه عمر خو یې وی چې د یو مونځ خو یې پکې کړی وی اوس عقل ستا یو څه وایي فیصله د الله بله دقه ځای کې زما غرض دی عقل وایي چې لږ دونه ژوند دی وی چې سلیمان علیه السلام دا جومات په خپلو سترګو د جوړېدو نه پس لیدلی وی عقل وایي چې په ډېر محبت او مینه جومات روان کړی دی او دا ته مکمل شوی وی او د هغې معاینه کړې وه څه خوند به یې کړی عقل وایي چې دا جومات یې جوړو د عبادت دپاره چې د یو مونځ خو د جمع پکې کړی وی یو ورځ اعتکاف یې پکې کړی وی دا زما عقل وایي دا الله فیصله څه وایي الله فیصله دا وایي چې الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چې کوم روزي مو وله مقرر کړې ده او هغه روزي وخوري او هغه پوره شي نو جومات که نیمګړي مې وجنم سا به وباسم واده کې نه دي کړی کوېدنې کړې ده او سبا ډولۍ ده نو سا به ترې وباسم چې نیټه پوره شو
الله دا وایي زما عقل څه وایي یاره یو ورځ خو به یې ورته کتلي چې د واده دا خوشحالي خو یې لیدلې نه نه پالنګ باندې به دې څه وباس زما قانون الله وایي دا دی د الله قانون څه وایي بچو له روان دی لاس کې میوه نیولې ده چې دا بچو له وړم زما عقل خو دا وایي چې ډېره خواري کړې ده او ډېر په مینه کې روان دی چې کور ته ورسي او دا امونه په دې بچو سره یو ځای خوړلې زما عقل دا وایي د الله فیصله څه وایي نه امونه به دې په لار کې د ګوتۍ نه غورځېږي او په لار کې به مري داسې ده که نه ده زما عقل او ستا عقل او د خدای فیصله دلته کې یو بل سره تکراو ده عقل یو څه وایي الله بل څه وایي عقل ناقص دی د الله پویت کامله ده عقل خدا وایي چې د نبي علیه السلام 63 کاله عمر دی په 63 کاله کې د حضور پاک نه څونه خیر امت ته ورسېد وایه که نه عقل خدا وایي چې 63 کاله نه او 63 زره کاله عمر وي نو خیر به نو څونه رسېدلی عقل وایي زه ویم افسوس زما به څو مري زما خو زیات نه زیات چې ډېر عمر هم شي نو 80 دي شي او یا دي شي اتیا دي چې سل دي شي زه وایم چې د ما د عمر د نبي علیه السلام مبارک نو امت ته به خیر دی رسېدلی داسې به تم وي داسې یو بل هم وي داسې به بل هم داسې ده که نه ده عقل زما دا وایي خدای څه وایي الله وایي نه باس 63 سال عمر مې ورله فیصله کړې ده دومره به ډېر راته نږدې دی ډېر مې نیازبین دی ډېر مې خوښ دی ستاسو نه مې ډېر خوښ دی مخلوق نه مې ډېر خوښ دی مخلوق مې د هغه د مخه راوستلي دنیا ته او هغه سره مې ډېره زیاته مینه ده او د ګناهګارو سپارش به هم پرې کوم ستاسو نه ما ته نږدې د پیغمبرانو سردار دی خپل عقل دې مه چلوه خو زما فیصله دا ده چې عمر به 63 کالې په دنیا کې زیات بني دا د عبرت خبرې دي زما ورونه نو عقل وایي چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لږ لیدي وي که نه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وي که نه ما د جوړېدو نه پس او لکه غوندې ناست دی پکې کړی وي که نه عقل دا وایي رب العالمین څه وایي نه زما فیصله دا ده چې ثابت یې وباسم دقسې تکیه والې ده دا کونټۍ دې ځینې تاړمه کړې ده او پیریان هغې نیغ نیغ ګوري ورته هغې پې نه دي په دې باندې چې د ساه وتې ده خو ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی پیریانو بیا څوک کار اخیستی شي هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی ده پیریان خو زورور خلک یې اور نه پیدا دي غوسه خو یې دومره ده چې څوک انګیرې ورته نه شي غوسناک قوم دی رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلما قضینا علیه الموت چې موږ په هغه د مرګ فیصله وکړه ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سأته چا خبر کل پیریان وینه خدای مقرر کړ لاندې وینه لګیا دي هغه شیش محل کې خدای وینه راوستل او هغې کې لګیا دي او د دې کونټۍ راویښ ورو ورو خوري وینه لګیا دي ورو ورو خوري 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 خو چې د کونټۍ هغه ویښ وینو او لاندې نه وخوړلې شوه نو کونټۍ پرېوته نو چې پرېوته نو سلیمان اسلام را پرېوته کونټۍ د وجې نه دلته کونټۍ علامه ده فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته الا دابة الارض تاكل من سأته فلما خر كرا بريوت تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیریان وقت یلکه سلیمان علیه السلام خو هغه پرېوته خو وفات شوی دی هلکه کونټۍ چې وکتله او دا خو 6 میاشتې مخکې وفات شوی دی بلکې حافظ ابن کثیر وایي یو کال مخکې وفات یو کال یې کونټۍ ته ډډوالی یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته ځي تماشه کوي چې سلیمان مونږ ته ګوري که نه ګوري زر رامنډه کړي هلکه مونږ ته نه ګوري ګورې ښه ډبل یو کال پیریان لګیا دي او ډبل کار کوي او انجینران لګیا دي د پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګېدلې دي او دا دونه ځای خوړلی څونه موده کې به دا خوري اوهو دا خو یو کال شو چې وینه دې کونټۍ تاړم او دا کونټۍ خوړلې ده فلما خر چې را پرېوته تبینت الجن قرآن جبال فال دي پیریانو ته پته ولګېدله ان لو کانو یعلمون الغیب لکه مونږ چې څنګه بعضې خلک کوي په انسانانو کې بعضو سره علم غیب دی پیریان هم وایي بعضې پیریانو سره علم غیب دی اوهو که زمونږ پیریانو سره د غیب علم وی دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا و مونږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی دا ډبل کار به هم ولې مرګ چې راشي سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وه ښه مضبوطه پیغمبري بس د دنیا مرګ نه پیغمبری بچ نه کړی شو داسې سلطنت و چې داسې سلطنت قرآن وایي د بل چا نه تېر شوی دی او نه به راشي هغې سلطنت بند کړی شو پیریانو باندې تسلط دی بادشاهي ده پیریان تابع دي دیوان تابع دي د بلقیس تخت ولا رب ته سترګې کې راوړي د بلقیس تخت چې کله راوړه که نه وی څوک به راوړي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وایي وی صاحب زه به یې راوړم څونه ساعت کې به یې راوړې قبل ان تقوم من مقامک دومره ساعت کې به یې راوړم چې ته د ځمکې نه پاسې دومره ساعت کې به راوړم چې ته د ځمکې نه پاسې بل څه وایي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وی ته به یې څومره ساعت کې راوړې وی زه به یې دومره ساعت کې راوړم چې سترګه ته څومره راپی سترګې رپ کېدله رارسه دا ګورې منګلک خبرې نه دي د ډایګیس او د اخبار خبرې نه دي دا د قرآن خبره ده دا د الله خبره ده
خدا چې کوم وایي چې زه دله په رب د سترګې راوړم دا څوک دی الذي عنده علم من الکتاب دا هغه څوک دی چې د سلیمان علیه السلام په رعیت کې وزیرانو کې د تورات عالم دی د تورات علم دی ورسره ورته وایي اسم اعظم دی ورسره هغه ورته وایي علم من الکتاب او زه دله راوړم دومره ساعت کې چې سترګه رپې د تکړه شره ویړه په رب د سترګې کې د بلقیس تختم یو شاهي تختو یو بهترین تختو په رب د سترګې کې راوړو په میدان کې ورته کې او د الله شکریه ده داسې پیریانې تابع داسې جناتې تابع داسې دیوان او په دریاب کې ورلغو پی وی داسې پیریان مرګ نه بچ نه شو دنیا کې مرګ نه بچ نه شو مرګ راغی ورته او خبرې ورسره حیوانات هم کوي او مارغان هم ورسره کوي او د میږو په خبر هم پوهېږي او پویه خدای سونه ورکړې الله اکبر بخاري شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه ښځې وې د یوې ښځې بچې شرمه خو تختو د یو هم زوی دی او د بل هم زوی اجم دی چې کم پاتې شو یو وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمښ تختولی دی بل وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمښ تختولی دی اوس فیصله به په چا کوي یو وی دا بچی زما دی ستا هغه دی تختولی بل وی بچی زما دی ستا هغه تختولی دی لاړل حضرت داود علیه السلام سلیمان علیه السلام پلارو هغه لا ورغی بچی دی مشرې سره چې کومه پکې مشره ده هغې وی دا بچی زما دی د دې هغه شرمښ تختولی دی هغې بلې ته وایي تا سره څه ثبوت ګواه شته هغې سره نه ثبوت او نه سره ګواه نو هغه داود علیه السلام فیصله مشرې له ورکړه چې باره وته سلیمان علیه السلام ورته وایي څه چل دی وی دقه چل شوی دی وی بابا مې څه فیصله وکړه وی دې مشرې له بچی ورکړه وی ښه وی په ما فیصله کوی چې دله وکړه کشر وی او صاحب دا فیصله راله خدای دپاره زما له پې مطمئن نه ټیک ده د پیغمبر فیصله ده زه منم انکار نه کوم تیره له وکړه وی دې دله وکړم یو بس حکم یې وکړ چې چاله راوړی په دامیان به نیم کو نیم به د مشرې شو نیم به د کشرې شو زه خو داسې فیصله بچی به په دامیان دله اوس نیم کم نیم د مشرې شو نیم د کشرې شو بچی تې واغېست چلې پسې هلک راغی مشره مطمئنه ده غږ نه کوي کشرې چغې جوړې کړې وی خدای لپاره مې لاله د دې مشرې شو خو مې لاله وه د دې مشرې شو د دې شو خو مې لاله وه سلیمان علیه السلام بچی راوغی کشرې بیا ستا دې دوړه چا وی ته وی هغه څنګه وی بله پوټې هم پله کې فرق رانغی او دې چغې فریاد جوړ کړه معلومېږي دا چې بچی د دې دی شور دې جوړ کړ زړه درزار د دې بچي جوړ کړل چې خیر دې که د هغې شي خو بچی خو به د ما مخکې د شلېدو نه بچ شي که نه نیم کېدو نه بچ شي دې ته پویه فهمناها سلیمان قرآن شریف کې الله وایي دا پویه مونږ سلیمان علیه السلام له ورکړې ده پویه څومره پویه هم بچ نه هغه د هوا تابعوالي هم بچ نه که او چې بیت المقدس نیمګړی دی خو چې ټیم پوره شو سا لاړه ډېر لوی عبرت دی زموږ ستاسو دپاره په دې ډېر خلک وایي یاره جي د اخو لا ځواني وه ځوانی کې مړ شه ډېر خلک وایي یاره جي لاس کې فروټ راغېستي و بچو له وړل چې دا خو یې کور ته رسولی ډېر خلک وایي یاره چې پلانکي اسپتال ته تللی وې پلانکي ډاکټر له یاره بچ شوی به وي ډېر خلک وایي یاره چې دې سړک نه لوی تللی او دې په دې ته چا وي چې په سړکونو ګرځه دې په کور کې وي دې بچ شوی به وي ډېر خلک وایي هلکه دا تماچه پې خلاصه شوه او ولګېد یاره ده ته چا وي تماچو سره لوبې ټیک ته خپل اسباب به ساتې خو خدای سره کم وخت مقرر کړی دی کم سبب کم ټیم کم ورځ کم عظمته قسم په الله که د هغې نه بدلېدل شته خبره خلاصه دې کې هېڅ فرق نشته مرګ داسې یو حقیقت دی خلاصېدی ته نشي حضرت ابراهیم علیه السلام له چې کله ملک الموت راغی وی الله راولېږلم چې تا نه څه وباسم ټیم دې پوره هغه عجیبه خبره ورته کوي وی زما یو سوال جواب به الله له ورسوي وی یو وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم علیه السلام ابراهیم وایي چې زه ستا خلیل یم خلیل خاص دوست ته وایي نو هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله داسې دوست راته وښایه که نه چې دوست یې وجلی دی زه ستا څنګه دوست یم چې ته ما وجنې ما نه څه وباس ملک الموت لاړ رب العالمین لا نو واپس راغی ابراهیم علیه السلام ورته الله ته زما سوال جواب ورسو وی الله سو فرمایل وی الله فرمایل چې ته دې زما دې خلیل ته ووایه هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله چې داسې دوست چې ته لیدلی چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښ زما څنګه دوست چې زما ملاقات ته نه دی خوښ نو د مسلمان دپاره مرګ تحفه ده او چې دې پوره سوچه کامل مسلمانی الله دې موږ سوچه کامل مسلمانانو ګرځي تحفه ده او کافر دپاره د خدای قهر او غضب دی لو یعمر الف سنه افسوس چې زمونږ زر کاله عمر د دې نه هم زیات ځکه صرف دنیا د آخرت وی نشته شکر دی الحمدلله موږ له خدای جنت پیدا کړي موږ له خدای د آخرت خوشحالۍ پیدا کړي اوس پېښور ته دی نو شل لارې دي په یو به دی په بله به لاړ شي نو بله به پرېږدي په بله به لاړ شي آخرت ته جنت دوزخ ته د مرد د لارې نه بغیر بله لار شته دی نه وی ښه بیا مرګ دی وی بس اوسنی وی ټیک دی دا مې قبول نشي خلاصېدی یو عالم خوب ولو وی خوب وینم چې زمری راپسې لګېدلی زه ته مخکې مو دا زمری راپسې زه منډه وم او زمری راپسې ځنګل ته لاړم
وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه ما هغه اونې ته ټوپ کړې اوچت شوم د زمرې راغی او د اونې د یوې ښکې راته ودرېد وی لږ غوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه زمرې خو اونې ته نشي راختې دی زه په دا اونه کې به ناست یم دا زمرې به ستړي شي اخر به روان شي خو هغه نه ځي وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتي وي وی مې چې دا به تر کومې په ونه کې ناست یم یو غټ خرام و د ونې وی په هغې ورو مې ځان اوتوخو او د هغې خرام سر له مې ځان ورسو په دې سوچ چې د خرام نه به ټوپ کړمه نو چې زمرې تر څو رارسېدي خو د تنې سره ولاړ دی نو زه به ترې تښتېدلی خوب وی چې لاړم هغه خرامه مې ونیوه او ځان مې ځولند کړه چې ټوپ وامه چې ځان مې ځولند کړه چې لاندې مې وکتل نو لاندې مې کوي دی د ښکو لاندې او یو ډېر تاترین کوي دی او په کوي کې یو اجدها خامار دی خوله یې وازه کړې او دا زمرې راغې د کوي پرې غل راته اوهو دا څه په بلا وړېد په اونه کې مطمئن ناست وم دا خو بس یو سړی د څانګې پورې ونښلي او ویزار شي بیا ونې ته ختې نه شي اوس خو زه واپس ونې ته هم نشم ختلی او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ سات پس نو یو بلا او دا دوه بلاګانې ته د کوي غاړې ته پرېوتم زمرې مې خوري او که کوي ته پرېوتم هغه خامار سره څه کوې وی په دې سوچ کې چې دا اونې د خرام ته مې وکتل نو په هغې تورې سپینې مږې نښتې دي کر 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 لکه د هغې په شانتې خورې او د نیمې نه زیاتې خرام پرې کړی دی لږ غوندې پاتې دی وی ما خو چې زما لاس به ستړي شي نو به غورځېږم دا خو که ځان ډېر هم ټینګم خو دا لږ غوندې ځای خرام پاتې دی باقي خو د سپینو او د تورو مږو راله پرې کړی دی دا به شي په دې هیبت کې راویښ چې راویښ نو کړه استاد لالا وی صاحب داسې خطرناک د هیبت خوب مې لیدلی دی وی دا خو تا ته رب العالمین د خپلې زندګۍ او د ژوند ټوله نقشه وښوله دا څنګه وی دا کم خرام پورې چې تا وی داندې دا ستا ژوند دی ژوند دا زندګي ده او دا کمې تورې سپینې مږې چې ته ولیدې چې دا خرام پرې کوي دا سپینې مږې رودې دي او دا تورې مږې شپې دي دا شپې رودې لګیا دي ستا د ژوند خرام پرې کوي رښتیا ووایه څوک د 50 کالو دی نو 50 کاله یې والا خرام پرې کړی څونه به پاتې ډېر لوی خرام د ژوند زمونږ ورې کټ شوی دی که چېرته عمر هم میاشي نو یو معمولي توتن کې پاتې دی که عمر هم یو وځي یو پوټې غوندې پاتې دی که عمر هم یو کالي لږ پاتې دی که عمر هم 10 کالی نو 580 تېر شوي دي اندازې ته ګوره څونه خرام پاتې دی معمولي غوندې پاتې دا تورې سپینې مږې دا ودې شپې دي او ستا د ژوند د اخرام تېرې لګیا دي کټ کوي درې د نیمې نه زیات والی او دا توی چې د ښکو لاندې دا قبر دی او دا په توی کې چې کم اجدها خامار دی دا مرګ دی مرګ دا به خامخا ټک در کوي بچېدی ته نشي نه د خرام نه بل خوا تلی شي دا به کټ کېږي او د کوي له به ځې او د کوي په غاړه چې دا کم در پسې لګېدلې زمرې دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی پرېږدي نه د خلاصېدی نه شي دقه قبر نه به ځې او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک در کوي دا حقیقت دی د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده اخرت یې مرګ بالکل یې دی وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل دا دونه واړه واړه کوټې کوټې نو مخامخ یې ورته ودرولو چې مخامخ یې ورته ودرولو نو دې کې الله تعالی نمونې او نښې پیدا کړې وې چې دا مالدار دی دا غریب دی دا روغ دی او دا شل دی او دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی دا نښې نښانې وکړي نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نښو نښانو د خپل اولاد وپېژند د الله نه یې تپوس وکړو چې الله دا څوک دي وي دا زما ستا بچي دي الله دا فرقونه دې پکې ولې پیدا کړي دي هلا سویت بین عبادک دا یو شان ولې نه پیدا کړو چې ټول خشته وي ټول روغ وي په صحت برابر وي او ټول مزېدار دا فرق دې ولې کړی دی رب العالمین وفرمایل دا دې دپاره چې دوی زما د نعمت شکریا دا چې کوم په یوه سترګه ړوند دی دې به د دواړو سترګو ړوند ته ګوري نو زما شکر به ادا کړي دا چې کوم په لاسو شل دی دې به دې ته ګوري چې د خپې خو مې روغې دي که نه په سترګو خو روغ یم که دا چې کوم په سترګو ړوند دی ابوی د لاسونه خپې خو مې روغ دي شل خو نه یم چې په کوټ پاتونو توخېږم که کم بدرنګ دی دې بوی د یاره که بدرنګ یم او د امریکې او د برطانیې والا په شان سور سپین نیم خو شکر دی هغوی سره ایمان نشته ماله خو خدای ایمان را کړی دی که هر چا کې خدای پاک داسې یو خاص نعمت ایښودی دی چې دې د ځان نه لاندې ته وګوري به د خدای شکر ادا کړي او که ځان نه لاندې ته نه ګوري بره ته ګوري د خدای شکر نشي ادا کوي نو وی په دې کې بعضې بچیو د آدم علیه السلام چې د هغې د تندو نه ډېرې تیزې رڼاګانې نو ده د الله نه تپوس وکړه الله وی دا پکې څوک دي وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دي وی د یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا نو آدم علیه السلام وفرمایل چې الله عرض وکړو چې دا پکې څوک دی چې د تندي نه ډېره تیزه رڼا دي وی هذا ابنک داود دا ستا یو نوسیر داود دی علیه السلام د سجدې ډېرې کړي او الله دې جړاګانې زیاتې کړي الله عمر دې وله څونه مقرر کړی شپېته کاله نو آدم علیه السلام ته الله دا ښودلی و چې ستا به 1000 کاله عمر
چې د دې ته وکتل چې زما 1000 کاله دي او د خو 80 کاله دي 1080 دا خو ډېر کم وی الله د عمر ول لږ زیات وی نه ما هر چا له خپل مقرر عمر لیکلی دی هغې کې نه یو سیکنډ مخکې والی کېدی شي نه وروسته والی کېدی شي وی ښه الله که زه ولې د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انت وذاکه دا ستا ورځ خبره خو ګورې ستا به کمیږي عمرونه ما ته لکه یو سړی 1000 روپۍ چاله ورکړي چې دا په دې 10 تقسیم کړه نو که یو له 100 ورکوي نو هم ټیک ده د یو له 200 ورکړي نو بل له به کمې ورکړي هغه روپۍ نه زیاتېږي د یو به زیات شي د بل به کمیږي نو که ته دله ورکې ورکړه خو ګورې ستا به کمیږي وی ښه الله زما د عمر نه وله 40 ورکړه 40 وله ما ورکړه دا ولې 40 ورکړه او 40 خو ډېر شی دی د آدم علیه السلام جنت کې او جنت کې عمر لا شمېرلی کېږي نه دا زمانه دلته په دنیا کې شروع کېږي هغه ته خو 1000 کاله چې دا خو ډېر لوی شی دی وی چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به شمېره نو چې 40 کم 1000 پاتې شو ملک الموت ملک الموت ورته وایي ستا ټیم پوره دی آدم علیه السلام ته سوچ وکړه نو یې زه خو الله راولېږېدم ستا وخت پوره دی وی 40 کاله مې پاتې ما ته الله 1000 ویلي او اعده دې شمېرم 40 پاتې دي وی ولې تا خپل نوسي داود علیه السلام نه دي ورکړې وی نه دروغ یې نه دي ویلې په قرآن کې حدیث کې نبی علیه السلام وایي نسیه وجحده یېرو نو ځکه انکار وکړو لکه د هغې عالم مثال داسې دی لکه سړی چې خوب وویني چا ته خوب یاد یو چا نه یېر یو نو انکار یې وکړو نو بچو یم یېره راځي او د خبرو نه انکار کوي یو سیکنډ ورته صبر ونه شو مکه 40 کم 1000 باندې ته ساله پوره ټیم پوره دی پاس نو چې هغه مخلوق یې پیدا که دویمه خبره پکې وره نو فرشتو الله نه تپوس وکړو الله وی دا چې د دنیا کې بیا دا څوک دي وی دا د آدم علیه السلام اولاد دی دا به دنیا کې پیدا کېږي وی دا به هم دونه والو والو وي نه نه دا خو به غټ غټ وي دا خو به ډېر شی وي وی الله دا به دا دنیا کې څنګه ځایږي بیا ته خو کربونه ایربونه نه هم زیات دي نو چې دا دې ته غټ غټ وجودونه ورکوې نو دا به په دې دنیا کې ځایږي څنګه الله وفرمایل مرګ به پرې راولم څه به ځي او څه به راځي یو ځای به ني دا ټول څوک به ځي څوک به راځي چا نه به ځمکه خالي کوم او په چا بیډه کوم نو فرشتې عجیبه خبره کوي وی الله چې مرګ دې ولا مقرر کو د دنیا نه ځي دې خوشحالونه دې دنیا ژوند به څنګه تېروي هر وخت به د مرګ په سوچ نن مرګ راځي او سبا راځي نن راځي او سبا راځي نو چې د چا مرګ په ذهن کې وي اب ژوند څنګه تېروي اب چا سره د خوشحالۍ خبره څنګه وکړي اب چا سره ژوند څنګه تېر کړي الله وی د دنیا د لذتونه به ورته داسې خواره کړم چې دا مرګ به ورته اړو یاد نه یېر به داسې ده اوس که نه د دنیا بچي او مال او دولت او کاروبار داسې په دې ذهن کې خوب دی چې مرګ نو مرګ یو حقیقت دی څوک انکار نشي صرف یو خبره ده اخر کې درته وایم چې د مسلمان دپاره مرګ تحفه ده موت المؤمن تحفته د مسلمان مرګ تحفه ده تحفه ولې حدیث کې د هغې تشریح راځي چې موت مرګ هغه تحفه ده یوصل الحبیب الی الحبیب چې دوست د دوست سره ملاوي مسلمان الله سره ملاوي مسلمان جنت سره ملاقات کیږي د مسلمان د الله سره ملاقات کیږي د مسلمان د پیغمبر سره ملاقات کیږي دونه عظیمه تحفه بله کومه کیږي او د دې بندګۍ به خدای اجر هم ورکوي ثواب به هم ورکوي د دې چې دې ونه کړه عذاب به هم ورکوي نور الله فرمایي چې لا یجمعنکم الی یوم القیامه یو لویه ورځ ده چې هغې ته د قیامت ورځ وایي هغې ته به تاسو جمع کوم چې د دې بندګۍ ثواب دله درکړم او که زما بندګي م نه کړې چې بیا د هغې سزا دله درکړم او چې دومره مې لوی طاقت ده چې بندګي ما سره مناسب ده چې زما وکې نو بیا به زه تاسو له خامخا یو ورځ کې دا طاقت مې شته چې تاسو را جمع کړم ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین د دې دلایل په قرآن شریف کې ویلي دي لږ نه ډېر چې خدای به دا مخلوق دا پاسۍ د قبرونو نه دا به الله را جمدي کوي دا الله ته څه ګرانه خبره نه ده الله وایي چې زه کم کار کول غواړم او صرف کن ویم نوم کېږي کن معنا شا انما نقول له کن چې مونږ ورته ده وو چې شا فیکون نو شي به الله نه ستړي کېږي په یو کار او نه چاته حاجت لري نه ګلکار ته نه مصري ته نه نقشې والا ته نه انجینیر ته چاته الله محتاجه نه دي دا ټول الله ته په خپله محتاجه دي نو الله دلته ډېر خشته دلیل وایي وی زه به هم د قیامت ورځې ته را جمع کوم وی ومن اصدق من الله حدیثا الله وی دا زما خبره ده او زما نه رښتونې ذات بل نشته نو چې زه خبره وکړم هغه رښتیا ده رونو دغه ورځ ته چې دا ټول مخلوق الله را یوځای کړي دا ټول به د قبرونه بربند پاسي
لومبی جامه به خدای ابراهیم علیه السلام نه ورکوي. هغه سره یو ظلم شوی و چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې یې ترې ویستې وې، بربنډ کړی و. د هغې دا یې دې ته یو فضیلت جزي وایي، نو هغه له به جامې ورکړي. اول من لومبی هغه څوک یکسا چې هغه ته به جامې د قیامت پر ورځ واغوستولی شي، هغه به ابراهیم علیه السلام. او دا خلق چې د قبرونو نه پاسي دا به خپې بلې خپې وی او ټول به ناسونت وی. کما بدأناکم الله وی چې څنګه مې پیدا کړی وی په هغه شکل به ټول د قبرونو نه پاسي. وروسته به خدای قدرتي ته ور برابر کړي، جامې به م وله ورکړي پروردګار، او د سنتونو دا سسټم به م وله الله قدرتي برابر کړي. چې ټول په دې میدان کې ودرئ نو هر یو نه به درې تپوسونه کېږي. یو تپوس به ردي کېږي چې عن عمره فيما افناه، عمر دې څه کې تېر دی. او یو حدیث کې عن شبابه راغلی دی، خصوصا د ځوانۍ تپوس پم پکې کېږي. د عمر بم کېږي او په عمر کې د ځوانۍ، ځکه ځوانۍ کې انسان ته څه تکلیف رکاوټ نه چې عبادت دی ولې نه کوي، د عبادت اس رکاوټ ورته نه. او د عمر تپوس به کېږي. او زمونږ خلکو عمر بې ځایه تېر کړ، د عمر نه مونږ فایده وانه غشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي حدیث تیره جلد ثانی چې ګورې مهرباني وکړې، خذ من صحتک لمرضک، چې جوړې نو عمل وکړه چې بیمار شي، ګورې نه شي کولی. بیا چې سړی ناجوړه شي په کټ کې پروتي، بیا په ولاړه مونږ نه شي کولی، بیا په ناسته نه شي کولی، بیا اودس نه شي کولی، بیا حج نه شي کولی، بیا عمره نه شي کولی، بیا د چا مریض عیادت او بیمار پرسی نه شي کولی. دا ټول ثوابونه دي. د دې غریب نه د ثواب قصې ټولې لاړې ختمې شوې. او یو حدیث کې راځي، دا په ترمذي شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مرض العبد او سافر، چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي، نو چې کله دی بیمار شو او د په روغ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلی کلی کېږي. او چې کم سړی مسافر شو او د په کلي کې کم عمل کو سفر کې خو هغسې بنده نه شي کولی، هغسې عمل ولې لیکلی کېږي. اور الله څونه مهربانه دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې، هغه د نیکو اعمالو اجر درله په بیماری کې خدای پاک لیکي. او که ته جوړ او نیک عمل دی ونه که نو په بیماری کې تا ځان د دوکه ورکړه برباد شوې، په دله نه لیکلی کېږي. که ته په کلي کې او ته ښکلې نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شوې، بیا هغسې نه شې کولی چې مسافر شوې. نو چې په کلي کې د سم نفلونه او تهجدونه کول، په سفر کې به دله رب العالمین د هغې ثواب لیکي. نو چې مریض شوې ګورې بیا عمل نه شې کولی، نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دله الله هغه ولیکي. او په سفر کې بیا نه شې کولی، نو چې کلي وطن کې مقیمې نو ښه عمل نیک وکړه چې په سفر کې دله پروردګار هغه ولیکي. نو قیامت پر ورځ به دا تپوس کوي چې عمر دې څه کې تېر کړه، او خصوصا ځواني دې په څه کې تېره کړه، بیا به څه کوې ورسره. زمونږ نه عمر لاړ برباد شو، ځواني مو تباه شوه، هېڅ نیک عمل مونږ په ځوانۍ کې ونه کړه. ټوله ورځ دا خلک دنیا پسې، ټوله ځواني په دنیا کې تېره شوه او ټوله ځواني په عبثیاتو کې تېره شوه، ټول وخت په موبایل او په نېټ کې تېر شو، ټول وخت د ملګرو سره په یارانه او دوستانه او په منډو ترلو کې تېر شو. فضل روزانه تاسو لږ سوچ وکئ، ماسخوتن چې سملی دا فکر وکئ چې نن مونږ الله څونه یاد که او څومره الله یاد نه دی کړی. نن دې 3 غنټو کې ما څومره وخت الله له ورکو، څونه وخت مې خیرت له ورکو، دا لږ سوچ وکئ تاسو. نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي. دویم به رسه تپوس کېږي من عن ماله، د مال نه، من این اکتسبه او فی منفقه، چې دا دې وګټه د کم طرف نه او خرج دې په څه کې کوو. مال دې حلال ګټلی او که دې حرام ګټلی. نن سبا خلق په دې سوچ کې پراته دي چې پیسه وګټم او مال زیات کم او دولت بچوله رزق ښه کم، دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی. قسم په خدای را دې مال حساب کتاب برا سره کېږي. 1 روپۍ حرام چې دې کړي، 1 روپۍ حرام،
او دا دې ګټلي نشي تللی جنت ته تر څو چې د هغې بدل د سره خدای ته نه خلاص کړي زمونږ خلق خو زر دا وایي توبه وباسه ګورې پردی مال په توبه نه بخلي کېږي پردی مال په توبه نه بخلي کېږي بیا درته وایم پردی مال په توبه نه بخلي کېږي رسول الله مبارک فرمایي وی مهرباني وکړې که د چا حق در باندې پوری دلته انتظام خپل برابر کې که آخرت ته لاړی نه هلته مال شته او نه درهم شته او چې تا باندې له چا حق پورې دی آخرت کې به څه کېږي د هغې برابر به نیکۍ تا نه خدای علي غله به ورکوي نیکي به تا نه کمی غله به ورکوي او که ستا نیکۍ خلاصې شوې نو د هغه سړي چې د چا در باندې حق دی د هغه ګناهونه به الله رالي او ستا په دې سټ پې بار کوي حضور پاک یو ځل تپوس وکړو وی مفلس پیژنې فقیر غریب وی او د الله رسوله وی چاته وی وی چې پیسې ورسره ني درهم دینار وی دا خو مفلس نه دی دنیا کې خو چا سره پیسه دي او به ګټي رشتہ دار به مړ شي د هغه نه به وله پیسه راشي څوک به زکات خیرات کې وله ورکي لیکن مفلس هغه دی چې د ډېرې نیکۍ په دنیا کې کړي خو خلکو سره ظلمونه کړي او زیاتی یې کړي د بدن او د مال نو چې قیامت پر ورځ الله ته ودرېږي نو د نیکۍ والته روانې شي چې په چا ظلم کړی دی د هغې برابر نیکي به تی سړي لځي د چې مال والے دی د هغه برابر نیکي به تی هغې لځي او که د نیکۍ ختم شوې نو د هغې خلکو ګناهونه به پرې رابار کېږي زمانونو ډېره سخته ورځ ده ګوره یو خامخا راتلو والا حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا نه غلا وکړې حرام دې ته نه وي چې د چا نه ډاکه وکړې حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا پوله پټې ګیر کړې حرام یوازې دې ته نه وي چې د چا شوتل غلا کړې دا پردی اوبه چې زمیندار د یو بل ګیرئ دا هم حرامه ده دا بالکل حرامه ده او دا چې 2 نمبر شي خرڅی د 1 نمبر په قیمت قسم دې دا هم حرامه ده او چې د ټګۍ کار کې دا هم حرامه ده واړه په غټو بدلې څښا په خو بدلې دا ټوله حرامه ده دا ټوله ټګي ده ډېر خلک یې نیکان خلک یې صالحان خلک یې او 2 نمبر شی خرڅوي او 1 نمبر په نوم یې خرڅوي د چین مالی او د جاپان په نوم یې خرڅوي دا ګناه ده دا حرام دی د دې به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ او بیا د دې به هم تپوس کېږي چې مال دې کم ځای خرچ کړ حلالو کې دې خرچ کړه که حرامو کې دې خرچ کړه دا تپوس به کېږي موږ څومره مالونه په حرامو کې لګیا دي څوک پې ډمتوب کوي څوک پې ګناه کوي د چا چې د زوی وادي نو د دنیا په شرابونو او کبابونو په ډول او سرنا باندې پیسې تباه کړي او فضل اسرافونه کوي تبذیرات کوي مال په څه کې خرچ کا په نیکۍ کې خرچ کا په جومات کې خرچ کا صدقه پې وکړه زکات ورکا کونډو له ورکه یتیمانانو له مسکینانو له ورکا جومات له ورکه مدرسې له ورکا په ګاونډ کې د کم غریب دی یا په رشته کې غریبانان دي هغې له مال ورکا نو دا تپوس به دویم کوي او دریم به څه تپوس کوي د علم او د پوهې چې په دې علم او پوهې تاسو نه عمل کړی دی د مولا نه به ډېر تپوس کوي د هغه علم زیات دی پوهه زیاته ده مولا نه به دا تپوس هم کوي چې خلکو ته د دیني مسلې کولې په خپله دې پې عمل کړی او که دې پې نه و کړی دا تپوس به هم کوي د هغه نه به زیات تپوسونه کوي تا ته خو هر څه معلوم و تا خو خلکو ته به نیکي ښوله نو تا بیا ولې نیک عمل نه دی کړی تا په هغې عمل ولې نه دی کړی او دا څومره چې عوام دي د دې نه به هم پوهېته کېږي دا یوازې د مولا خبره نه ده ټولو ته پته ده چې منځ فرض دی نو تا ته پته وه نو ولې دی نه دی کړی تا ته خو پته وه چې زکات فرض دی ولې دی نه دی ورکړی تا ته خو پته وه چې روژه فرض ده ولې دی نه ده نیولې تا ته خو پته ده چې خوا کې مسکین او غریبو او اوږیو ولې دی ورسره تعاون نه دی کړی تا ته خو پته وه چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان دې ولې نه دی ساتلی تا ته خو پته وه چې پردو ښځو ته کتل ګناه ده او جنۍ ته به وایي تا ته خو پته وه چې پردو سړو ته کتل د ګناه په نیت ګناه ده ولې دې داسې کړي دي تا ته خو پته وه چې موبایل کې دا ګندونه کتل ګناه ده ولې دې ورته کتل بیا دې هلته جواب نی بیا به څه کوې ورسره
رسول الله مبارک فرمائی وی الا لا تزول قدما وی دا بنی آدم قدم با رب نه وی تر سوچتے اللہ دا دی دریو خبرو تپوسو او تپوس اللہ بکی اللہ تپوس دیر گران کار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتپوسو کی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین تا دی خلق طویلیو کہ زما و زما دا مور عبادتو کے منگتا خدایانو آئے عیسیٰ اللہ تا پتہ رچے دا دن دی ویلے خو پا دی عیسائیانو حجت قائم آئی ذکر عیسائیانو دا منگتا عیسیٰ علیہ السلام ویلے چی پاگی حجت قائم کی نو چې کله د عیسی علیہ السلام نه دا تپوس وکي زمارونو نو عیسی علیہ السلام باندې به دومره زور راشي دومره زور چې د هر وختنه تفسیر سواوی لیکلی دی یو روایت یې راوړی دی چې د هر وختنه به د خولې په ځای د هر وختنه د خولې په ځای به وینه راوځي تپوس د الله دی د بنده نه دی اب ورته پرپېدو وایي ما قلت لهم الا اللہ ما اغا ویلی چی تا کم حکم کرے دا ویلی شم کہ دا میں عبادتو کے او دا ما دا مور عبادتو کے نو اللہ با پخپل تپوس کئی دا قیامت پا دے میدان کی بانے با خلق وی دروغ بڑیر وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ زمونگ دے قسمی گوارے مونگ شرک نہ دے کرے گناہگار بوئی اللہ زمونگ دی قسمی مونگ گناہ ندا کڑی علتا پٹولے نشے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون جبا بندشی او لاسون اخپی بگوئی شورو او پا کم ازمکا چی دی گناہ کڑی دا ازمکا بخدای پاک حاضر ہے آسان کار ندی سلور شپیلے بوالی کی گی سلور یو شپیلے چی والی شی نو دا ارس با دلی ولی شی قیامت پراش دا اسمان با ٹوکلی ٹوکلی شی دا غرون با لکا دا مالوچو والو دیو ختم بشی دا نور اس پومے دا ارس با ٹوکلی ٹوکلی بشی او دا خلق با ٹول ملشی ختم بیا اللہ تا پتر ارسو نمودہ چر لگی اختلاف پکشتا بیا با دوی مشپیلے والی شی اسرافیل علیہ السلام با دوی مشپیلے ہوئی چی دوی مشپیلے ہوئی دا خلق با قیام ینظرون نیغ باود ریگی ٹول با جمدی شی کسو ارکل مرد دے جمدی بشی نو بیا با میدان تا دی حساب کتاب محشر چے و توغی ترا جمش نو دری مشپیلے با بیوالی شی دا دری مشپیلے دا دی خبر نخدا چی اس اللہ پا خپل شان سر تجلی کئی او حساب کتاب شروع کی گی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ درے مشپیلیم دیر سخت دا خلق وی چی حساب شروع کی گی فیضا ہم طول خلق بیسعقون بے ہوش پریوزی پیغمبران بم بے ہوش پریوزی نو رب نبی علیہ السلام فرمائی دا طول نمخ کی بز سر روچت کما نو چی سر روچت کما فیضا انا بی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بوی نما دا اللہ دا عرش پبینی ولی او جالی با دا اللہ دا عرش پبینی ولی وی پا دی نپویگم کہ دی زمانہ مخ کی بیدار شوی دی دارا تا پتا نشتا او کپا کوہی دور کے دی بے ہوشہ شویو دا اغی بے ہوشے پا بدل کے دل تا خدای دا بے ہوشے نا محفوظ کرے دی خدا اللہ دا عرش پبینی ولی وی دریمش پیلے سر بطول خلق بے ہوشہ شی نو سلورمش پیلے چوالی شی نو طول خلق با پہوش کے راشی نو دا غینا پس با بی حساب کتاب شروع شی حساب کتاب نا پس سوک جنت تا روان دے سوک دوزخ تا روان دے دوزخ تا بسوک دی کافران خو بطول دوزخ تا دی منافقین بطول دوزخ تا دی او پا مسلمانانو کے چکم نیکان دی و صالحان دی اب ټول جنت ته دی او چې مسلمانانو کې کم فاسقان ګناهګاران دي اب هم دوزخ ته دي سموده به په دوزخ کې بیا به الله د دوزخ نه وباسي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہتا عمل نامہ پا خلاص ملاوے گی چاہتا عمل نامہ پا گستاس ملاوے گی چاہتا من ورائی ظہری دشانہ با ملاوے گی تب دا نوے چی ارز بن پا خلاص نسم کنا استے اختیار نہ دے بیا چی خلاص فالج ہوئی نو پا کم لاس پا بیا نسی
او فرشتي خو دې پرېږدي نه، خامخا به یې نیسئ. ښي طرف چې چاته عملنامه میلاو شوه جنت ته به ځي، او چې چاته په ګس لاس میلاو شوه او یا د شا د طرف نه میلاو شوه دا به ټول دوزخ ته دي. لومبې چې جنت ته داخلېږي پر پل صراط به تېرېږي، بې د پل صراط ته نشي بچ کېدی. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. الله وی هر سړی به په پل صراط ورځي. وارد ورود داخلېدو ته وایي، هر سړی به پې ورځي، خامخا دې نه بچ کېدل نشته. که چا سره د خدای طاقت و نو نیغ به پې پورې وځي، او که د الله طاقت ورسره نو پورې وتل نشته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه پل د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو چې یو پل د ویښته نه نری شي او د تورې نه تیره شي نو په عقل تلل ورته ډېر زیات ګران دی، په عقل نشي دی. د خدای په طاقت به ځې چې د الله طاقت د سره نو بیا څه مشکله نه ده. دا بجلي چې ده دام یو وزندار شی دی. د انجینران وي د دې خپل کیلوهاټ سي خپل وزن یې دی، او چې ټک ورکړې را توربیلې نه په څومره لږ ساعت کې په دې نري تار دلته راورسي. دا خو یو مثال مې تاسو له درکړ ستاسو د پوهې دپاره. نو چې چا سره د خدای طاقت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د برېښنا به پې ورپورې وځي، کل برق لکه پړق نی د یو سر نه بل سره پورې په د اسمان کې تاسو برېښنا وینئ یو پړق نارې کې پورې وځي. لاندې دوزخ دی ښه د دې پل لاندې. دا چې کوم د پړق په شان پورې وته دی خو بلکل ناجن مسلمون دی، بچ شو محفوظ دی، بلکل محفوظ. او چې کوم انسان لږ معمولی هغه ډېر نیک نه دی، ابه که په شان د تیزو اسونو رواني، تیز اس پشان په منډه یا د اوښانو په شان د هغې نه رو به رواني. څوک کل خودرې منډه به وایي په هغې به رواني، او څوک به پیاده رو رو رواني. نو دې ته به لاندې تو د دوزخ ورځي. دې دپاره به یې دا تو وایي چې ګناه دې څه ناسه ورجېږي. د مارونو چې یو جامه خیره نه شي نو خلک یې نه اچوي، هلی خلک اچوي چې دا پاکه کړي. نو پخوا به زمونږ د مشرانو ورسره یو چل کو د زنانو دی به ورته خوټکواڼې وي، د پر لاره داسې راکړه خوټکواڼې به یې وي. صابون به یې راواخېست نو په چاقو به یې راکوټې پرې کړ، نو ټیم کې به یې واچو، نو هغې پسې به یې لاندې اور بلاو، نو صابون به په هغه ټیم کې ویلی شو په اوبو کې، نو دا جامې به یې هغې کې واچولې. دا پخوا طریقه وه. نو بیا به یې ته هغه جامې راویستې نو تخته او صوباړې به په هغه تخته د پاسه به جامې کېښودې او صوباړې به یې وله رابرو، په صوباړې به یې والې اړولې راړولې، نو بیا به یې شړطي کولې، په لاسو به یې بیا مږلې چې هغه څښوبتې وباسي. او زمونږ طالبانو به د جومات سبیل سره دا جمعې پر ورځ جامې وینځلې. هره جمعه به په هر جومات کې اور بلېده او جامې به یې چولې، او بیا به یې سبیل کې طالبانو لاسونه پرې رابرول او خپو باندې به پرې ګرځېدل او ډبار به یې تیسته، نو بیا یې نور ته واچوي، نو بیا پې سري ووایي، نو چې ښه پاکه شي نو هغه جامه بیا اچوي. دقه رنګې د دوزخ په خوټکواڼو کې به یې ډبوي. پلیته جامه څوک نه اچوي او خیرنه نه اچوي. جنت ته به خیرن د ګناه خیرن او د ګناه پلیت جنت ته نه ځي. او د هغې خوټکواڼې څه شی دی؟ خو نن سبا خو په مشین کې واچوي، نو تاوی یې نو مشین سره یې پاکې کړي او ګرمې اوبه هم پې ور واچوي، نو هلته به یې د دوزخ په مشین کې تاوی او د دوزخ ګرمې اوبه به پې اچوي، نو چې صفا او پاک شي او ګناه ترې ورجېږي نو د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي. نو تاو به وله ورکوي چې څوک د اس په شان دی، د اوښ په شان دی، پیاده یا په منډه روان دی، لاندې د به یې تو نیسي. داسې اسانې خبرې نه دي. زمونږ د علاقه کې پخوا یو عالم و، یو ښه سړی ویره، نو هغه چې ته د جمعې په مانځه کې د پل صراط دا پل ته وایي، مونږ پښتو کې ورته پل وایو، صراط لارې ته وایي. جمعې په مانځه کې دا تقریر کړی چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی، د تورې نه تیره دی. یو مقتدي والا چای وکړه، دا په ارامۍ چرګې والا پوخ کړه،
نو چې چای پې اوس کله چرګې پې خوړی یاره استاد جي وی تا د پرون د جمعې په مانځه کې تقریر کړی خطبه کې چې یو پل دی ډېر نری دی او د ویښته نه د تورې نه تیره دی استاد جي دا داسې ګپ لګو که رښتیا دی خلق دی یارول وی نه نه دا خو حقیقت دی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او حدیثو کې راغلی دي نو استاد جي ته پې څنګه دی دا خو هم چشمې دی مچولي دی او کونټه هم د سره ده خو چې ته پې وروځې که نه نو څه دم درهه به دې زده بې د دم درهې نه پې نه شي تللی نو خدای ته وګوره استاد جي هغه دم درهه ما ته مو ښایه په هغه اتلس شلې زره قامه کې به در پسې کم ځای ګرځم ما ته مو ښایه چې ځم پې په اسانه پورې وځم هغه وی دا نن چې د کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم ده تا نو ما وی موټروی څه شی دی لکه چې د الله طاقت یې کل برق برېښنا په شان به پې پورې وځې بوډۍ جړل که نه نو چې د شپې جړل نوسی ورته اواز ورکړه وی څه له جاړئ ناجوړی مونږ دې د خوبه وویستو وی نه ملا صاحب تقریر کو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو په دې جا او هر سړی به پې ورځي نو په دې جاړمه چې زما خو کونډی خوږېږي ته خو په دې غټه لار نشم تللی نو په هغه پل به څنګه ورځم نو انوسی ورته قار شوه وی مونږ دې د خوبه وویستو مړی او د شا خوارې د مور کور دې څه چې نه شي تللی مه ده که نه دا ټولې هسې خبرې دي د عقل خبرې دي خامخا به پې ورځئ هېڅوک پاتې کېدی نه شي ورځئ به فرشتې دې پرېږدي چېرته ورځئ به که د خدای طاقت یې خو پورې به وځي او که د الله طاقت نی نو لاندې څه شی دی لوی دوزخ دی بیا الله دې مساتي لیکن انشاءالله یو ځل رسول الله مبارک او فرمایه وی د نورو خلقو په نسبت مونږ ډېر لږ یو آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې چې څومره مخلوق دی په دې کې مونږ ډېر لږ یو مونږ څومره یو وی مونږ داسې یو که نه لکه د تور غوی په شا چې یو رکوټ سپین دار یا د سپین غوی په شا چې یو رکوټ تور دار دومره مونږ لږ یو دومره دا نور مخلوق دومره ډېر دی لیکن چې هغه ډېر دی او مونږ لږ یو نو عقل خدا وایي چې هغه به جنت ته ډېر دی او مونږ به لږ ځو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې 2 حصې به زما د امت نه خلک جنت ته ځي یو حصه به د هغوی نه دي 6 صفونه 80 صفونه به د دې امت دي او دا باقي 40 به د نورو امتونو نه 2 حصې به زمونږ د امت نه ځي یو حصه به د هغوی نه دي انشاءالله العزیز دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی دې دواړو سره خپل تعلق جوړ کړئ یو قرآن شریف تلاوت کوئ عمل پې کوئ او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوئ د هغه د سنتو تابعداري کوئ هر څه آسان دي او که دا نی نو پیغمبران به وي رب سلم سلم یا خدایا زما امت ته خیر کا یا الله زما امت ته خیر کا او په خپله به م یری په انبیا او په پیغمبرانو باندې او د هغې نه به هم د قیامت پرس تپوس کوي د انبیاو نه 2 تپوسه به کوي حدیث نه معلومیږي یو به دا تپوس کېږي چې د خپل قوم ته دین رسول دی او که نه الله ته هر څه معلوم دي خو چې حجت قایم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې اخیری حج کې ټولو صحابو ته سووې اللهم هل بلغتو خلقو ته وی ما دین رسول دی که نه نو صحابو ټولو وی او بیا وی ما دین رس 3 ځلې و فرمایل وی او نو ګوتې اسمان ته اوچته کړه وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته پې ګواه شه چې د قیامت پر ورځ انکار ونه کړي چې موږ ته د پیغمبر دین نه دی رسول او نوح علیه السلام براولي نو نوح علیه السلام نه به تپوس وکړي دین د رسول دی که نه نو قیم به وایي چې ما جاءنا من نذیر موږ له خو پیغمبر نه دی راغلی
الله مونږ خو ستا د عذاب نه چا یرولی نه یو پیغمبر نه دی راغلی نو د نوح علیه السلام نه به تپوس وکړي من شهودک ګوان دې څوک دی الله اکبر نو نوح علیه السلام ورته وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته د هغه امت زما ګواهان نو موږ نه به بیا تپوس وکړي چې نوح علیه السلام دې قوم ته دین رسول دی که نه ګوی کوې مونږ وایو او الله مونږ ګوی کوو چې د دین رسول دی نو هغه قوم به یې وایي دا دروغجنو ته وګوره دی هغه وخت کې اوسه دی خو هغه وخت نو دی خو ډېر وروسته پیدا شوي دي او دی ګوی کوي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو الله به مونږ نه تپوس وکړي چې واقعي تاسو خو د نوح علیه السلام زمانه کې نه وی تاسو خو آخري پیغمبر او آخري زمانه کې وی تاسو څنګه ګوی کوئ نو موږ به ورته وایو چې الله موږ ستا د قرآن په وجه ګوی کوو تا قرآن کې ویلي دي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو موږ د هغه قرآن په خبره ستا په خبره دا تصدیق کوو نو پیغمبر نه به دا تپوس کېږي چې دین دې رسول دی او که نه او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وایي ماذا وجبتم واه واه دا ډېره ګرانه ده چې دې قوم ستاسو دعوت قبول کړی که نه دې قوم څه ویلي دا ډېره ګرانه ده نو چې پیغمبر ګوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف خو تباهي شوه رونو دا میدان به ختم شي د محشر دا میدان دا